الرحمن الرحیم سرجی ولا 34-35 نمبر سبق کې نن د فصل فی الصنف الاول ذوی الارحام ولا بیان بیگا شو رشتہ دارو په باره کې آکی مو خیال او سی سن پر کې د دی لونی سکو مولود ویا دی المسی کوم مولود المسی ولا ماغي په باره کې سبق ته فصل فی الصنف الاول اول قسم په باره کې سبق ته دی چې د میراث سړی کله ایر کوي کنه ایدی ولا ست طریقه وی صنف اول سے د څالور قسمونو کې منحصر ده اول تی دویم خواغی لکه دی لور ولکم زوای وی یانده شی ته لور وی دی تیل شي دریم سلورام دایا سدی تو کوم چی شي المسای وی دی غی ولکم لور وی کنه یا دی زوی تو کوم المسی تو لور جوړیږي المسی دی مغی زوای اور کی رسیلون دی پر ساده شیدا دی سدو کې بهتر چوک دا کله دی تو اصابان نوی عمده شی ته زویل فروز د نوی نه میراث بچو تیر کې هم دا خبره کې اولاهم بالمیراث ټول نه د میراث کې اعلی اولا سړی بهتر سړی راجح سړی چې د اقربهم الی المیت سمړی ته پرشتہ دورو کې ډیر نږدې وي دا اول حالات ته لکه مثال چې دا ک بنت البنت لکه دی لور منا المسی فانها اولا من بنت بنت الابن دو اولاد دي چونه دی المسی کومه لور وی کانا بیا دی هغې وله کومه لور وي د هغه نه دو بهتره ده و ان استووا فی الدرجة که بیا درجې کې برابر دا دویم حالت شولو مثال یو شون دي د ټولې یوې درجې کې به څه کوي فولد الوارث اولا من ولد ذوی الارحام پرشتہ دورو کې د یو کاس ته د هغو له کوم بچای وي هغه نه هغه بچای ښه ده څه هغه د تو وارث جوړېدو پلار یې وارث و اماغه ولا بچای بونه بهتر وی لکه مثال کسه کا بنت بنت الابن المسی کوم لور دا کنه دو خاده دی چونه دی تو کوم المسی دا دی ماغی زوای دا ماغی نو دو خاص لکه یو دی تو شدا کا بنت بنت الابن سمانه دی تو زوای و دی غی لور وا المسی د شولا دی غی کوم بیا المسی جوړیږي ماغی لور جوړیږي تو المسی شوکړه سی جوړیږي تو خاد دی چونه من ابن بنت البنت دی کړسینا و ان استوت درجاتهم کا بیا درجی برابر وی ولم یکن فیهم ولد الوارث دی وارث ولا بچا پکې نشته مثال او کان كلهم يدلون بوارث یا ټول نسبت تو ته کې دلو غ وارث واجب دی لکه بنت البنت تو ته نږدې ابن البنت نږدې دوړل مسیدی د ټیم کې بیا څنګه طریقې سره میراث ورکې کیسه دوړه درجه کې برابر وي نسبت کې برابر ورکې ولد الوارث نه وي د سدي کې به علما اختلاف تا د چې په عند ابي يوسف والحسن ابن زياد رحمهم الله د ابو يوسف او د حسن صاحب په نسبت باندې دی چې يعتبر ابدان الفروع د کوم مو فروع دی پرګه بچای تل شل مسی بچی دا سکم په درجو کې برابر کنه دی کې به د دو بدن اعتبار کولای شي يعتبر ابدان الفروع معنا دی غو دی بدن اعتبار کول شي دی خزنر سدو ټول یا به مذکر وي یا به مؤنث وي امام یوسف صاحب چې د ټیم کې مولو برابر تقسیم کې ایدول اصول مذکر وي که مؤنث یا زنه مذکر وي یا زنه مؤنث وي ويقسم المال عليهم مال به ور باندې شي تقسیم کړای شي سواء اتفقت صفه الاصول في الذكوره والانوثه چې د دوله صفات په مذکر مؤنث کې به وي یو شوندي او اختلافات یا بدل وی لکه ټول مذکر وي یا ټول مؤنث نه نرینا وي یا خزي وي ومحمد رحمه الله يعتبر ابدان الفروع امام محمد رحمت الله علیه اصول ته ما سبل کی فروع ته اعتبار کوا سدو مذکر دي که مؤنث دي ان اتفقت صفه الاصول موافقا لهما کچری دي کې د مذکر او مؤنث لکم صفات ته د شی موافق وی گانا لهما به د امام یوسف او د حسن صاحب له خبر ده ويعتبر الاصول ان اختلفت صفاتهم کبه دي دوله مذکر مؤنث کی تبدیلی و اختلافی به شی اعتبار کې به د اصول اعتبار کې زدا مذکر ده د مؤنث ته يعطي الفروع میراث الاصول بیا غدا سی کی فروع ته میراث ور کوي د اصول خلاف مخالفا لهما د ابو یوسف او د حسن صاحب په خلاف مثال کسه کما زتر کا ابن بنت لوکه یې سړی مړ شو هغه چې پاتې د ابن بنت من المسا شو کنه و بنت المسی شو له دې ټیم کې څنګه میراث تقسیم یو نر د یو خزه شو یو المسا شو المسی مختلف شو کنه یو مذکر د بل مؤنث ته دي چې عندهما
د امام یوسف او د حسن صاحب په نسبت میراث به داسې کوي چې یکون المال بینهما للذکر مثل حظ الانثیین باعتبار الابدان. ابدان په اعتبار سره شکه دو ته به داسې سایر کوي لکه څنګه مخکې مو چوته بیر کوله، ورور تم به ډبل سایر کوله، خور تم به کامر کوله، نر ته ډبل وي ښځې ته سنګل وي. وعند محمد رحمت الله علیه کذلک محمد صاحب چلو انده شی ته ویر کې لنه صفت الاصول متفقه چې اصولو کې خدای یو شون دي ټول کبه د شی تو شی ولو ترک بنت ابن بنتن دی المسی لوري پوت ده و ابن بنت بنتن او بل دی المسی زوای پوت ده به څنګه کوي دوی عندهما المال بین الفروع اساسا باعتبار الابدان. امام ابو یوسف او د حسن سے په نسبت د مول به درې سي جوړي کې اساسا ثلثه للذکر دی ولا دوا ثلثه بنر تعبیر کې د کوم شد المسی زوای ده وثلثه للانثى او دا بل شي دی المسی لور دا کنه ایدی تب ایواه سایر کې ثلث وتل شي. امام محمد سے په نسبت شک وعند محمد رحمت الله علیه المال بین الاصول یعنی اعنی فی البطن الثانی اساسا د بطن الثانی کې به درې ثلثه ګرځي ثلثه لبنت ابن البنت نصیب ابيها سدی ولا دوا ثلثه بچو تیر کې دی المسی لور تعبیر کې چې دی پلوري ساور کې دی تحصیلیږي ساغنه دا حصہ لوړه چوته ماغتا وثلثه د یو ثلث بیر کې لی ابن بنت البنت دی المسی زویتا نصیب امه دی مور له حساب ورغاشي. وكذلك عند محمد رحمة الله لنده شي امام محمد صاحب نسبان د شیتر کې دوا ثلث او ثلث کله اذا كان في اولاد البنات بطون مختلفه سکله دی لونو په بچای کې مختلف جماعتونه لکه زنور کې المسیونی کړسیونی زنور کې کړسی دي. يقسم المال على اول بطن اختلف في الاصول اول په د اول بطن باندې مول تسمه کې بطن نه مراد رشتہ ده لکه اول رشتي ولکم بچی دي سپوسول کې اختلاف معنا مذکر ته مؤنث ورکی دي سمې جالو ذکر طائفتن په بد نرینا کړه سې الله سې نه بشکی یو ټولګای به جوړ کې ولې ناس طائفتن بیا غنه بعد خزنه ټولګای به جوړ کې بدل قسمت تقسیم نه بعد فما صاب الذکر یجمع سکم نورانو ته ورسیږي سی بر جمع کړه شوی قسم اعلی الخلاف الذي وقع في اولادهم ما اختلاف مطابق بدو تقسیم شي سکم دي دو په اولاد کې راغلو. وكذلك ما صاب للناس عندش تكون يسيد ولا خذ ترسيدل جلكايتا وهكذا يعمل الى ان ينتهي بهذه الصوره عندش تبكاوي كوي بطن اول نسيسيب تردي پر د شي تبي حل کی کسي اوس مساله در کړه د شي تبي څنګه حل کی اوس کا سي مې ته در کړه خو وګدي در کړه په صدا سړای مړ شو د مثال سړای مړ شه دلون دی لیکلي کسي بطن اول لیکل کنه بیا ورپسې بطن ثانی لیکله بطن ثالث رابع خامس سادس شپږ قسمه ایدو چې د کورنۍ د زیږه ده یوه زیږه ده بطن زیږې تیل شي که نه بطن ثانی منه دویمه زیږه بطن ثالث منه دریمه زیږه زیږه ورپسې رڅه شپږمه زیږې پرې شو. اوس کسی کله څه مړ شو دي نه څه پوتي و خال کا بنت 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 اخر کې درې زمن دي کسی دی نورې څه دي المسیونې دي علماسیونی دی ولا ګوره تاسو دي کې د تلون د سره لګری لیکل طائفه البنات علماسیون ولدا بل ټولګه شو بیا د کوم ابن اخر کې درې سي د سره لیکل طائفه الابناء د علماسي ولا ټولګه شولو دي کې تاسو لونی وګڼئ سودی بنت بنت درې څالور 15 شپږ و اته ان لونی دي کنه کسې لون دی سره نو لیکل زمن سودی درې دي سوز د غلونو ته به ایوای واه حساب ورکای کنه ځکه ایوای صادر کونه ان جوړ شو کنه شو جوړ زمن درې دی زوی ته ډبل سایر کول شي د خور په مقابله کې کنه ځکه لون دی چی لیکل ځکه درې دی کنه تی 1 2 3 2 چې نه جوړه شو مسله ګورې دی بیا اخر کې موږ شو کو دي کې متسخیخ وکړلو مسله جوړېدل د 15 نه تسخیخ مورګه کو 60 اوس وګورئ 60 کې 36 حصے چوته ملو شي دی لونو ته 24 چوته مل شي زمانو ته 36 ته 24 تو سره کې جمع کوي چلو 24 نه 4 لري کا 36 نه 4 لري کا 30 ته 20 شولو 50 6 ته 4 شولو ورو 10 60 ولې دلو 60 شولو 60 نه جوړ شي مې سوسه مسله 15 نه جوړيږي خادي بن متسم کو بیا سکاله دی دوله مخ ته اولاد وکنه لکه ته د کوم المسیدی می سوالانه د لونی دی المسیدی درور کې المسیدی دو اولاد اشتو کنه دي ته بطن ثانیل شي دي کې شي کسا بنت 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 اخره پر ټول بنت دي کې ټولي خزي دي نرینا ور کې نشته مثال
څه کله ټولې ښځې دو ته به چې نشي ویر کول هم لیدل شي نه ویر کړي درېیمې ته ولاړ شي بطن ثالث کې موږ سره شه د بنت تل کړی یوځې پرې د لمسۍ دي هغه نه یې لکي را کینچ کړله څو دي 1 2 3 4 5 6 چیرې بیا ورپسې لوړ شي منځ کې زامن رولو ایبن ایدو ولا بیا ورپسې لوړ شي بنت بیا اخر کې ایبن رولو اوس د اخر کې وګورئ دوی لوڼې لیکلي زوی لیکلی دوو لوڼو لاندې 12 لیکلی د ایبن لاندې 12 لیکلی د ویلې ځکه څه دوی خویندې د یوه ورور برابر یي که نه یوه نر ته سوری سر کول شي ښځې ته دوو ته میلیږي لکه د دوو ښځو په بدالۍ کې نر ته ډبل میلیږي نو دو ته 12 میلو شو چې په تقسیم د بل ته 12 وګوره د دوو لوڼو برابر ده بعدي ځای کې تاسو وګورئ شپږ څه دي جلکۍ دي که نه درې څه دي نرینا دي شپږ یې سی ته تقسیم کې 1 چکا 2 چکې 12 3 چکې 18 شپږ دی وي اوس دوی ته میلاو شوې که نه د لوڼې څو دي شپږ دي دو بنې په 18 تقسیم کې 18 से पर तकसीम की सुबह तो सर रोशी 5 3 15 6 3 18 दो ता द्रे से मिलो शो लेखता डबल वे चे का ना मिलो शो होता बत ने राबी तो रोशी दी की नरीनाती खजी गाड़ी वाड़ी दी सकल द शेती का ना बता डबल सायर कहे और दो की बे मेरोस तकसीमी गया और मुसीबत ने खामिस तो रोशी वाजी किया जी की तदीर कड़ी गाड़ वाड़ की